والسلام دے اللہ رب العالمین دیدار کړه دا اولیاء دی جبرائیل امین دیدار نبی کریم علیہ السلام کړه دا دے رب العالمین جل جلالہ و اما نوارہ دیدار شدا بکیف تا داغی ساندادا نمونی بیجی یو روایت شرسی چس وقت جنتیون جنت تلوٹ شي الله پاک تمیر تو سے ټوله تنصیب کی بیا دا غیب پټ سینه چې سمره دی دا باندې انسان پیشي او انسان وی باغ باندې سمجھ فکر ورسېږي خدوا سینه دا سې دي چې په جنت شي هم کې انسان او ته ګوري ویني وې او په پیژي وینا یو دا چې د میرو تو سے زوتای تقدیر چې الله رب العالمین جل جلاله و اما نواله په تقدیر څه لیکلي دي هغه وکړي نو د تقدیر حقیقت چې دا داوی انسانانو بنی آدمانو ته پته نه لګي چې دا کیسه مشاهده ګوره ډېر خلک په دې باندې اجرون دوه کښوي دي چې یو شی چې الله رب العالمین په تقدیر سے لیکل دا چې دا ګناه وي دي ته دلو سکیږي به الله پاک په نصیب وي د موږ د تمنه دا ډېر یو ګورانه مسله ده خو نام د الفاظ شي الله رب العالمین د علماء دیوبند په قبره باندې کروڑا رحمتینه نازل کی ایک ډېر مشکله مسله مې ورته څه تصور کړی علامہ انور شاه کشمیر رحمت الله علیه یو مثال ورکړه دا یو سړیو به دیغ بوخت غال ورغلو په بوخ شه لګیا دا خراب کوي میوه خوري چې په دا وخت د بوخ مالک پروغی نو بل بوخ مالک دی چې دا ویلې چې یاره جی دا بوخ د خدای دا دونه د خدای دو زه خدای روستای په تقدیر شدا لیکلی دي چې دا میوه ته د لوسه دی خوړل شي ته دې چې شاته تقدیر شي لیکلی وي چې نکار ته حکم کو بوغ مالک چې لیوس ترخلا نو پړای روغستو نو ولګي د ودای چې په داونه پیرو تړه چې کله پیرو تړو نو دای چې سلاوړو ته وخلا چې سلا وړای وای نو د چغې کړه چې آخر ظالمه دا ظلم د مو سره ویل کېږي بوغ مالک داسې نه وتی چې ته میوې خوړلې دي بوغ ته راغلی ده که دی وایي وشي ای وتی چې دا بوغ د خدای ده د لیوس دی د خدای ده خدای تړلی د نکار د خدای ده تقدیر چې لیکلي چې د دې له سره ته لاګېږي د دې له سره ته وایي شي دا تقدیر چې لیکلي بیا د پاسه چغې کړه چې اختیار است الله رب العالمین انسان په تقدیر نه نسی په تدبیر نسی چې تو کوم تدبیر کړه دا او کوم تنظیم دې کړه دا هغه تنظیم باندې الله پاک ته نسی چې تو دا څه ویل کو تقدیر چار دې الله د بنی آدم چار چې دا تدبیر دا نو رب العالمین انسان چې نسی هغه په تدبیر باندې نسی دا تقدیر مثال دا دی چې مولانا انور شاه کشمیر رحمت الله علیه چې دا تقدیر دا یو شاید لکه یو وینا چې ته دا وینا ولګوي نو په دا وینا شي د مجمع ټوله لیدا شي خو دا وینا شي د مجمع ویلې لیدا شي ته چې ډیره مجمع موجوده ده ځکه د لیدا شي کاده که مجمع نه به د وینا شي نشي لیدا نو دا تقدیر الله رب العالمین د ټول جهان ته یو وینا د اول نه لګولې دو دغیا و تیا و بل الله پاک جوړی نه پیژندلی چې دا ودا کوي او دا ودا کوي او دا دا کوي تقدیر یو وینا د رب العالمین جهان ته لګولې دو او ټول جهان الله رب العالمین په شکل تل دا دغه نه بعد رب العالمین تقدیر لیکل دا بهر خلک دا ته خبره په دې میون شروعه چې تقدیر چې دا په دې باندې په جنت سره سړی پیژني نه اصل حقیقت باندې نه پیژني بل د رب العالمین ذات د الله رب العالمین دیدار خدای دې میرو تو ست نصیب په جنتیانه باندې چې کله پهلا د جمعې ورځ روشي د جنت په حساب باندې
بے رب العالمین دی جناتیوں نے توی چتو سے ظنین تیار کی و بزور تلوٹ سی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوز حدیث بیان کرا دا دے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شگیر دا دائیوری دے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر بزور تتلو بے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفر میں کہ اللہ پاک تمیرو تو سے جنت پا بزور سادہ تے اسی رہی لکہ دنیا پا بزور سے میں چیز رہی بے سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضو کچھ جی پو جنت شوا بزرینه ویچ بالکل بده دا حدیث تشریح کر دا حدیث تا ډیر ویش کو لړ مقصد دا ذکر کوم ویچ کله دی جمعه ورځ دروشي به د جنتیون د بازار تروشي خدا بازار وی داسې بازار چې د انسان سوچ او عقل او فکر دماغ کیم زی تراسی هر قسم نعمت وي پشه دی کنی نوی ڈاکوی و خرشوی نوی نئی بشه پاشی وی اڈر یا جنتیو نیتا چی دی چا کیم شای خواشی اغا وخلی قیمتی نستا چی چا کیم شای خواشی اغا وخلی او جنت بدر سے اوشی رہی سمر سوڑای شدان نستا چی دیر دے وقستل لشکی دے وقستل قیمتی نستا پا دی جنتیو نیوی اللہ رب العالمین یو کسو محوار والی پیغه هوا شوی داتی پرخه خونده پیغه پرخه شوی داتی خوشبوئی وی داتی خوشبوئی چه دغا جنتیونه پا جنت شاقه خوشبوئی نئی بکڑیه خدای دا میرو تو ستارو وی نئی اوی داتی خوشبوئی وی و دی جنتیونه لباس و کپڑے و رنگ وی بلکل داتی بدل شی چه دمرا اکسلی شی گوری جنت شی دی تفویی دی پورا دی سوبینه و دی شمپو ضرورت مشتا اویشی دی اشتری ضرورت نشتا آدھے خود بخودار شئی کپڑے خپلا بدلے جی تو دے واسو یستلے و دے غسلے ضرورتا نشتا خپلا بدلے جی چکل توی چی دا جوڑا دو غند بیوا جوڑا تپ خوڑا شپتا تفرتا یا بلاوی نہیں ویدا خوشبوئیا پولا گیلی و دی جنتیون رنگینا و تزاشی دغ باغا وقت نبادی و دی بدور سے چوشی رجی و دی چیز میدان مزید تروشی ہے میدان مزید چی دا یار نبی علیہ السلام تا جبرائیل امین رغی بی دیکھ سر ششاوا پا ششا شی یو تیر دو جناب ربی کریم علیہ السلام پشتند نوکڑا چی دا تیر دو غیسو شی دا نو دو دی چی دا میدان مزید دا جبرائیل امین دی چی دا میدان مزید دا خو جبرائیل امین دی چی یا رسول اللہ پا دی میدان مزید شی زستر سلم خود دغ اندادا میں ہونا لگولی چی سمر ستر دا جبرائیل امین رفتار چه دا آغا تو سی تمولیم دا چه یوسف علیہ السلام کی تا روان شو دای پا اوم اسمان دی پوسو رب العالمین و توفر میں چه مو پیغمبر دریبو کی تا لوڑو کو چه اونا رتے سی یوسف علیہ السلام دیا کی تا رسیدلانو و دای او اسمانی نے ارک رس کری وی اور رسیدلاو و یوسف علیہ السلامی پر یہ شو دای در اختار در شپیش ساو دری دی چې دای د میدان مزید سترولې اندادا نشي لګولا به دا سم رستروي والله اعلم خدای دې میرو ته ستروي دي بیا جناب نبی کریم علیه السلام فرمایي چې په دغه شی غیر سپرا ول د نور منبرون لګیدلې وي هر پیغمبر دې پر غوسه منبر وي دیگه دا ورسته د سره دا رسمینه دا یکوته در مرجان و غیره دا ملغلر سدي دغه کرسی وی لګیدلی خدا کرسی وی داسې انداز باندې لګیدلی وی چمخ ته تو تکیمه کرسی پرتای او تو ته په نظر سے سره کوټ نه درشي ګوري یو همیړو ته شي پلا درابې شه د نه ځای ګراوندې شه د نه کرسی ګوري چا پوڑی باندې جوړې شوې ده نه په لاندې پوڑی ده نه په دوامه ده نه په دریمه او ګورې دغه شي عقل دا نه واخلي چې دمره چې پوڑی دی دغه چې دا وي چې دا ټوله دنیا چې جمع کېږي دا سمره پوڑی وي ا دې جنت یو کرامات دي چې رب العالمین په خپل قدرت کامله سره د دې جوړ کړی دي چې مخته کرسی دي تو نظر شه رکاوټ نه دي چې یاره د مو کرسی لره دوی خپل د سټیج رغ نه ویني اور تړي د سټیج څنګه وي په اعتبار د درجه سره ورسته پرته دا وی د هر جنتی خپل کرسی وي
هغه باندې خپل دوی نوم لیکلی چې دا د پلانکي چې د پلانکي ځای ده خدای دې موږ ته سنمینه پښو دي په دغه وخت الله رب العالمین جنتیونه توي چې کیم شي کوي د جنتیانو الله توي چې یا الله جنت دې میز دا خور دې میز دې غلامان دې میز دې همیشه زونی دې میز دې غل میتیا دې باول نشتا ګړنګو ګړېوړي نشتا رانز بیماری نشتا بوډا تیب نشتا په یو حال باندې همیشه زونی دو یا الله چې میز سو وړي ارته ملوي دې څه شي کوي دو رب العالمین ته وروي چې تاسو سوچو کې څه شي کوي دو کیم څه کام نه چا ده در جنتیانو الله ته وی چې یا الله دې تو روزي کول وړي رب العالمین ورته فرمایي چې کله روزي نو به مدوي تر واستل نو واستل روزي خدا ته روزي چې بیا دې تاسو نه رسکه ریانه خدای دې میرو تاسو نه داته روزي شي خدای دې درنه روزي چې بیا ناراض نشي بل شي شي جنتیانو بیا سوچ گئی چې الله څه شي کمیان نشته الله رب العالمین ته چې خپل استادونه نه د عالمانو نه پښتنه وکړي نو د خلک علماء ته راشي دا د رب العالمین خلید یا غیر مقدر وته شي خلید کنه چې عالمانو ته ده ته ورتي به عوامي ته ولنه ورتي خو جنت ته کنه جنت واغه دوی چې ولکم ما تشتهي ته بل ورزویل چې سده ته زلو وړي هغه ملوي به علماء ته وی چې یو شی پته ده چې د الله رب العالمین دیدار ده د الله پاک دیدار ده خدای دې موږ ته ستنه شي ټول جنتونه په یو आवाज وی چې الله دې ته دیدار وکړي د الله دې بندګونه په میون شي 70000 پردې وي رب العالمین ملائکه ته حکم وکړي چې ټول پردې لري کیه ټول جنتیانو جنت ته وګوري خدای دې موږ ته ستنه شي به ټول جنتیان به هوښ پروسي چې کله په هوښ وي چې یا الله نو خوره غوړي نو غلامانو غوړي نه د همیشه ځونی غوړي نه د نعمتینه غوړي خو چې دا دیدار یې زره بیا وي رب العالمین ورته فرمایي چې دا همیشه د دیدار کوي دا دیدار همیشه کولاو نو د رب العالمین دیدار دا ټول جنتیانو ته ګوري خبره دوی نه وځداسله خو د رب العالمین جل جلاله او امنواله اندازا نه لګي چې الله پاک کوم طرف ته ده هر طرف ته الله پاک د رب العالمین کلام چې وری مادام موسی علی السلام چې په کوه تور چې د الله پاک کلام ورده به ویجارو ول کول سترګارو ول کول لو سارو ول کول شعارو ول کول ټول اندام ارول کول موسی علیہ السلام ته دا پته نه لګید چې دا لار نه ځګدو دو کباره نه دو شي څنګه نه دو ګس څنګه نه دو پوس نه دو لون دی نه دو هر طرف نه ځګدو د رب العالمین حاضر او نظر د هر څه موجود ده دایمي ته سي ایمان ده نو هر طرف ته رب العالمین په یو شان باندې وي په اصل حقیقت باندې کا پته لګي چې د رب العالمین د اصلي ذات پته نه لګي چې د رب العالمین ذات څه قسم ده او ویني وې دیدار وکړي خدای دې موږ ته ستر نکړي نو د الله رب العالمین جل جلاله او امنواله دیدار نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته نصیب شو ده اولیاء د جبرائیل امین دیدار نصیب شو ده جبرائیل امین دیدار خو نبی علیه الصلاۃ والسلام په غار حرا شکر او د معراج په شپه باندې کړو دا خو ثابت خبره ده چې اوس پته یې غنسته ښکار نشته په اختلاف د صحابه کرام په داسې ده نو رب العالمین فرمایي چې پیغمبر ته خدا مقام حاصل دا ورا او آیت الکبرى رب العالمین ډېر نشانات نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ورسد لکه د ټول ملائکه دیدار شو د اسمانه قتل سره چې د اسمان څخه قسم ده یا اسمان بل اسمان جنات او دوزخ دا ټول سینا عرش مالا او عرش کرسی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هر څه دي رب العالمین اس فرمایي دوه شه چې مشرکان د مم محبوب خدا د مقام دا او وما ينطق عن الهوى دای شکل خبره کوي بغیر د وحی نه خبره نه کوي خبره هغه کوي چې کیم الله پاک ته نه دی نو تاسو خبرو کې چې تاسو خدایونو څه شي کړی دي لات منات غزا د درې دي غړ خدایونو لات منات غزا لات یو د بنو ثقيف قبيله خدایو الله غیاذ بالله چې طائف خلق دي قبيله نوم ثقيف کلی نوم طائف تا دا یو غاټ
قوم په دغه علاقه چې په دغه وخت په حجاز په سرزمین شه و دغه د خپل خود ته پر یو باقاعده داسې یو لوی محل جوړ کړو لکه میرو ته چې خانه کباب و دغه قدر واده سکو لکه د خانه کباب قدر چې میرو ته سکي و غزا چې د قریش خدایو الغیاذ بالله او منات چې د بنی هلال قبیله خدایو به دغه قبیله هر قبیله سره نه قبیله وې خو مشهور تکتمنه او تکړه او بهادر قبیله چې دا غدرې وې چې یو بنو ثقيف قبیله وا یو قریش وی د مکه معظمه خلق او یو بنو هلال وی دغه تر بنره ډېر خلق وی خدا غدرې دي غټ خدایونی نو رب العالمین دغه غدرې خدایونی ذکر پداتې زوی چې کوي افرایتم اللات تو سه متروشه یا غلط چې د غلط څه کړی دي والغزا وغزار توشیه ومنات الثالثه الاخرى ومنات چې دريام خدای دا اته سه الغیاذ بالله دغس کړی دي دغس شي کړی دي الکم الذکر وله الانثى رب العالمین جل جلاله و امن والو دغه چې دغس سوال جواب نه دکړه ځکه چې د مکه معظمه مشرکین بنو هلال او بنو ثقيف قبیله ټول دا منل چلات مناد غزا دا پیدا کول نشي کولا دا مړول نشي کولا دا چاته رزق او عزت نشي ور کولا دا څنګه ذلیلوای نشي دا د اسمنه او د مځکه خلقون نه دي دې منل د دې وجه رب العالمین دغه جواب نشي کولا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خو د اسمنه مکه معظمه نه لوړ مسجد اقصا ته مسجد اقصا نه اسمنه ته لوړ عرش مالا ته لوړ جنت او جهنم ته لوړ دا چکاري ولګو نو لا تو مناسک کړی دی هغه څه شان دي ودا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج د شپه چوا د پاکلی د لیل سره ثابت و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله معراج بیان کړه نه به دا خلق پر جمع سره به ترازینه په شریک سولینه په شریک سولینه په شریک یو سولیدا کړو چې مسجد اقصا ته تلای واده د پیغمبرونو ته امامت کړه د مسجد اقصا کړکی او دروازه او داغه موټر ته اوس مریږي او ارته اوسه سیم راوي اس ګره یو سره یو جماعت ته دوه رکعت ته نه نوځي یان مکمل میس پښو کې یا ګټه پټه تیر کې بیسیک موټه خونه کړي چې دغه جماعت سیم را مټي دي دا خو څنګه نه کې دنیا دا قانون نه ده ونه کړکی او دروازه شمرای چې سیم را کړکی او سیم را دروازه دي الله رب العالمین مسجد اقصا نبی علیہ السلام ته مخ رب هو قدر ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ته وشمه یو ته وشمه بیا ودای چې مش قبیله یغدو یو مش قافله تلې د تجارت ته او کله ورته نبی علیہ السلام ورته توسله چې د سترګې دی بول سترګې خطرناک شوه داخل کړو رسېږي دا خلق نشي بلار لیټ سره رب العالمین موسم وته لیټ وا په هغه ځای وکړه مسجد اقصا یو امام یهودیو د مسجد اقصا خادم اپ خپل دا خبره کوي هراکل چې د شام بادشاہ د اقتدا خبره کوي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خد تلوړو د ابو سفیان نه پښتنه کوله به په دغه وخت د معراج خبره چې وا به د مسجد اقصا امام طویل چې جی دغه شهادت زکوم چې دا سړی په داسپا مسجد اقصا ته راغله ده ته چې څنګه راغله ده بده د چې د مسجد اقصا ذمہ دار سړی د دې مر په مسجد اقصا شه نوس چې سه پر ټول خلکو ته دي چې کله ټول خلکو زی به د پاسه جماعت باندې چې کله جماعت باندې کټوله دروازه باندې کړي دغه نه پاسه په دا ورځ باندې دا یو دروازه چې نه هغه دروازه په مسجد اقصا شه باب محمد باندې مشهور ده بیت المقدس شه دروازه ده هغه ایسانو باب محمد صلی الله علیه و آله وسلم وی چې دا دروازه چې مو په داوله به د دروازه باندې دلانه وی چې ودا دروازه چې باندې دلانه ډېر پستړ شنه مې څه کا څومره وروستله اله ډېر تر په دروازه وی چې مو ته مې تنه کې واځي باندې ځنه وی چې مې دا ته اندازه ولګاله چې د مسجد اقصا ټول بوج په دغه دروازه راغله ده دا يهودي خبره کوي کوي بادشاہ ته هراکل بادشاہ ته خبره کوي بیا ته وی چې مو کاریګر وروستل تر پړون مې وروستل چې تاسو د دروازه وګورئ ویل نو باندې شي کوزې جم شوې دي سوجدو اج راغله ورته وی چې دا ټول جماعت په دا دروازه نوستا ودا اس سپیچر نه ده سبب وته ګوري
وایي چې سبا وخت چې درتلم به د مسجد اقصی په هغه دروازې څنګه چې کوم زوی وایي وسون تړل شوی چا د کدنوار تړلی شو وایي چې ده ته به وخت ترتلم به دروازه خلاصه ونه بند ونه خراب ونه شوه او ټیک ټاک وایي چې وایي چې ودان ته دا مته ولګېده چې مسجد اقصی ته ویګا ډېر خلک راغلي دي 1,24,000 کامه بش پیغمبران راغلي وي نو دی چې دا مته وایي چې دغه شهادت ده کوم نبی کریم علیه السلام معراج رب العالمین ورته فرمایي چې نبی علیه السلام خدا وکړو خو تاسو څه کوي تاسو خدای نه څه کړی دي بلکې سیان دي بیا رب العالمین بل اعتراض دی رات کوي دی و داول چې د ملائکه دی خدای دی نه دی الغیاذ بالله دا خبره بل ورته تیرا وا شاول خدا خبره چې ملائکه نر دا کښته ده هغه چې نرول او شدول نشته انې کافته نه دی محتاج ان نورانی مخلوق دی رب العالمین دغه نورانی مخلوق پیدا کړی دا دغه اولاد نه ډېرېږي بنی آدم باندې پیری باندې په اولاد دغه نه ډېرېږي دغه چې کوم الله پاک پیدا کی هغه دی اخرت شوق او خیب او آرام او رانز بیماری دا شي نه پیغه باندې درسي د الله په ذکر باندې جمع دي او الله پاک په ذکر باندې ژوندۍ تیرای به دې دا وی چې دا دی خدای دې نه دی القرب بالله وزنه ته وسول چې کله ولیر پیدا شول به دې خلک نه پټې د شرمېدل به ولیر کچره د اچانک چیرې پدشلا به هغه ژوندۍ شخوله دی ژوندۍ شخوله نو رب العالمین فرمایي چې زونه ته مې زمونږ خوښ دی او الله رب العالمین ته ډېر خوشي تلک اذن قسمت دیزا دا تقسیم ظالمانه تقسیم ده دیس دغه ته ویل شي بے انصافه چې پاسه انصاف ورشي ګوري دا رب العالمین په تور محاوره فرمایي حالانکه رب العالمین نه لکه څنګه دي نه عیب ده د الله پاک لره دي زمونه هم عیب شته الله پاک لره زمونه نشته رب العالمین فرمایي چې دا تاسو عجیبای تاپتا چې خپل دې خدای پر باندې درمنه لګي الله پاک ته دې نه نسبت کوي یعنی الغیاذ بالله الله پاک تاسو نه خنده نشي ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم دا تاسو چې بتونه تکیم خدایونه ته نمینه ورکړي دي دا سوا دغه نه چې تاسو او د تاسو په لاره خلینو مینه ورکړي دي نرا ما انزل الله بها من سلطان رب العالمین په دا باندې دلیل نازل کړی دی چې دا خدای کامل دی ان يتبعون الا الظن دې تبدورین کوي مگر دې ګمان نه کوي ګوره ګمان په دوا قسمه ده یو ګمان دا ده چې تاسو سره یو دلیل موجود ده نه ثبوت نشته خو ته ذهن چې یو دلیل شته په دلیل باندې یو خبره ثابتوي نو دا ګمان چې دا چې دلیل درته راي به دغه ګناه نشته خو یو داسې ګمان ده چې اچانک د ځون تر وی چې یاره دا وداسي وي خپل کای شړای وداسي څه دلیل درته را یاره دلیل خو نشته نه دا ګمان چې دا حرام ده دا ګمان حرام ده چې څه دلیل او ثبوت نه درته راوځي او چې په چا ګمان کوي رب العالمین فرمای وما تهوي الانفس واغه چې دې نفسه کې ما جوړ کړیو خواهش کړه دا بس هغه کوي ولقد جاءهم من ربهم الهدى و د رب العالمین دی طرف نه دی ته هدایت راغی خو بیا هدایت منینا ام للانسان ما تمنا رب العالمین فرمایي چې داخل چې د داسې کوي چې ځون سره خپل خدای خوښ کی او د ایک ته سیدا کوي دغه بدت کوي آیا د بنی آدم چې د دښې د پرورغله دا چې د صفای شوی هغه کېږي داسې ونه شي کېدای لکه چې د هر انسان جدا جدا خواهش ده دا خواهش کې پیرا کوي به جنت وګړه بیا دې پیرا کوي فلله الاخرة والاولى رب العالمین فرمایي چې آخرت او د اولنی دنیا د ټول اختیار رب العالمین لره دي کم من ملک فی السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا رب العالمین فرمایي چې سمر ډیر ملائک پاسمونه شي دي چې داغه سفر څه फायदा چاته نشي ورکولا الا من بعد ان ياذن الله مگر ورسه د دې نه الله پاک اجازه تو کی بیا سفر کوي شي کنه د ملائک د الله رب العالمین داسې مخلوق تا چې رب العالمین ته اجازه نه کړه د چا سفر شانه شي کوي ونی کوي ملائک د رب العالمین د حکم نه استرګا رب امر کوي نه کوي روګردنی نه کوي رب العالمین فرمای لمن یشاء و یرضى چې چا د پر خوښي وسیک الله پاک پسند وي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه
تسمیت الانثى رب العالمین فرمایي چې کیم کسون ایمان په آخرت نه وروړي دا ملائکه ته نوم ورکوي نوم د شدینا ولا نرینا نوم نه ورکوي لکه جبرائیل امین نوم دا دی دغه نه مؤنث جوړو میکائیل نوم دا دین ټول مذکر نوم نه دي نو دی د مؤنث ودی ته دغه ته د مؤنث نسبت کوي د شدې نسبت ته کوي رب العالمین فرمایي چې دا د ایک چا علاماتو چې هغه په آخرت باندې ایمان لري وما لهم به من علم وسراد دې چې دغه باندې دې طرف سے علم او دلیل نشته اي يتبعون الا ظن دې تبدوري نه کوي مگر د ګمون کوي وان الظن لا يغني من الحق شيئا ورب العالمین فرمایي چې د ګمون چې دا د حق نه ایسو شی به پروايي نه وروړي الله پاک ته میرو ته ست صحیح ګمونی نه نصیب بس ته بسم الله الرحمن الرحیم افرأیتم ایوینی تو سے اللہ تعالی دے تو سے بت چدا والغزا وغزا نم چدا تو سے بت ومنات الثالثه ومنات بت دریام الاخرى بل علاکم الذکر ایتو سے عین دغه بند تو سے متخبر کی دغه سکړی دی بلکې نه دی کړی څه سان دی تو سے جوړ کړی دی په خپل لوسه باندې وځونه نه وته چې خدای دا دوه خبره علاکم الذکر وله الانثى ایتو سے لرنرینا دی وله الانثى و دی رب العالمین لینا دی تل کا تحقیق سره دغه تقسیم چې دا اذن په دغه وخت کې اسمتون دی دا تقسیم دی ظلم ولا دا بے انصافی ولا دا ان هيا نه دغه الا مگر خودي اسماء چې نمینه پېښې دي تو سے سميتموها چې نم کړی دي تو سے دا شینا انتم تو سے هم او اباؤکم پلاره دي تو سے ما انزل الله نزل کړه رب العالمین بها په دې تر من سلطان صدلیل ان يتبعون داخل تبدورین کوي الا ظن مگر د ګمون تبدوری کوي وما تهول الانفس واغه چې خواهش کوي نفسینه دي ولقد جاءهم بتحقیق سره غلا د دې تمر ربهم لجنب رب دین علی هدا شیخ الیار چې قران کریم دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا عمل الانسان ما تمنا لاستاد انسان دې پر هغه چې کیمه تمنای یعنی چې تاسو خواهش وي ته پرای بلکې د سنج کې انسان خواهش په دنیا شي نه پیرا کوي فلله الاخرة خالص الله رب العالمین لره د اخرت والاولى و د دنیا و آخرت سے اختیار ټول د الله ته د بنی ادم اختیار نشته وکم من ملک وسم راډر د ملائکین فی السماوات پاس منشه دی لا تغنی چې به پروايي نشي روت له شفاعت مسافرش دی شي اندیز شي یوا درا فائدہ نشي درکولا الا مگر خو ور کوي من بعد ان ورسد دینا یا اذن الله چې اجازه کوي رب العالمین لمن دی پر دی غچا یا شاء چې دی الله پاک خاصي ور یا الله پاک پسند وی چلا دی چا ناروزی ایر دے پر اللہ پاک اجازه کوي تر دې پر نه کوي ان الذين متقين زرا کسن لا يؤمنون چې دی ایمان دروړي بل اخرت په اخرت باندې لا يسمون الملائکه دا خمخن امر کوي ملائکه ته تسمیت الانثى هم د شدینا وما لهم من استدل ربه پدې باندې من علم علم دلیل ور سره نشته خبر ور سره نشته اي يتبعون دا خلق تبدورين کوي الا ظن مگر د ګمون تبدوري کوي وان ظن بشک د ګمون چې دا لا یغني دا به پروايي نشي وته من الحق د حق نه شي اندې تشي ګمون چې دا د تشي پیدا ته نشي امين دعا کې الله رب العالمین میرو ته چې په قرآن کریم باندې صحیح علم صحیح بیان نصیب وکړي و یا الله په دې قرآن کریم باندې مست صحیح عمل کولې توفیق نصیب فرمایي رب العالمین خدا دې مې د ویل دې مې د مستای دې مې د اوریدل دې ته دې کلام ته الله پاک دې مې خپل دربار څخه قبول او منظور وګرځي رب العالمین خدا دې مې د ګناه دې پرېوا کې فرا وګرځي یا الله دې ته دې رضا دې پرې سبب وګرځي رب العالمین خدا ته دې مې نه رضی شي یا الله دې نه رضی شي چې بیا دې مې نه ناراض شي یا الله دا تر نه رضی شي چې بیا دې مې نه ناراض شي رب العالمین خدا دې مې دې حاضر جمع دیار دین کې کسونه و یا الله دې مستین کې کسونه شمل کسونه دا دې رب العالمین خدا دنیوي او اخروی مشکلات پریشانی حاجتینا دغه خلق او دې مې ولا یا الله پاک پیراو فرمائے یا الله مستقبل رضا او خپل دیدار نصیب فرمائے رب العالمین خدا سمره به برون د اهل اسلام دی روحانی دی او جسمانی دی کېرشي دی او کسبتلی شي دی یا الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب فرمائے رب العالمین خدا امی سمره مردگون دی دنیا نه تری دی الله دې ټول مغفرت نصیب فرمائے
रब्बुल आलमीन खुदा मुस्तकमिल कमल ईमान नसीब फरमाए या अल्लाह मिश सही मन सला सही मुसलमानों जुड़ के खुदा दिमिश कमी बेशी दिमिश गलती दिमिश तकसीरात दिमिश गुनाही न माफ़ फरमाए व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी।